دی بخونکي او مهربان خدای په نامه د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زموږ ولایتي خپرونه ده د خوست په ولایت کې یو. قدرمن لیدونکو نن د ځاځي میدان ولسوالۍ وې داسې سیمې ته ځو چې په بانډه د ډیورین په کرښه باندې هلته پراته ده. که څه هم دلته د دې کرښې په سر باندې څو څو ځله ستونزې او مشکلات پېښ شوي دي. پخوانه هغه وخت چې پاکستان نه و جوړ انګریزانو په وخت کې به د دغه د خوست خلک او خصوصا دغه د قومونو خلک به دلته راتلل د انګریزانو سره جنګېدلي دي. بیا یې وروسته د نورو د دې قومونو د خلکو سره ستونزې او مشکلات درلودل، مثلا د توریو د قوم سره، ملیخیل د قوم سره بیا د قومي جنګونه او جنجالونه وو، اربکي به یې جوړول، د دې سیمې د دې باندې ساتنه یې کوله. بیا د مجاهدینو په وخت کې هم دلته خصوصا د ځاځي میدان د سیمې خلکو د دې ځای نه دفاع کوي، مرکزي دولت سره ولاړ وو، که هم د خوست نور خلک وتلي وو، خو دلته سختې جګړې او جنجالونه تېر شول. وروسته چې بیا د کري صاحب حکومت راغی، تر اوسه پورې په دې سیمو کې سرحدي سیمو کې ډېرې ستونزې او مشکلات وو، شخړې وې، نښتې وې، قومونه به راپورته شول، سره او ټوپک به یې واخیستل، دلته به راتلل. نو قسم کړی و روان یو دا چې هلته ورسېدو، تاسو به هم وګورئ چې د خلکو ستونزې او مشکلات څه دي. نو ځو حرکت ورکړو. قدرمن لیدونکو د ځاځي میدان د ولسوالۍ هغه آخري سرحد ته راورسېدو چې د کورمې سره دلته سرحد لري. دغه وړاندې چې معلومیږي دا د پاکستان پوستې تقریبا د موږ څخه په 100 مترۍ یا 1.5 مترۍ کې وخواته هم پوسته ده، هلته هم ده، په غونډۍ هم دي، او هغه د ملیخیلو کلي دي چې کورمه ورته وایي، مجموع ټولو ته هلته د لاندې سعدت ده او برسیره پاړه چنار دی او هغه ته برسیره تلي دي. هغه مخامخ چې معلومیږي هغه بیا تیرا ده، هغه چې وایي چې پاس په تیرای وروینه هغه غرونه دي چې ښه باران لري، ځنګل یې وي کې هغه خلک وویلې اوس سپېره ښکارېږي، او مخامخ هغه وړاندې چې واورې دي هغه سپین غر دی چې آپلو د جلال آباد یا د ننګرهار سیمه ده، ولسوالۍ دي، پچیراګام دی، مومندره ده او ځینې نورې. دلته برسیره د پلوسو د کوز سرکلی دی چې تقریبا 300 کور هلته اوسېږي او د ځاځیو د قوم خلک دي. که څه هم دی وډاګ دی، دلته داسې ساحه نشته چې نه یو رود شته، نه یو لړغرونه شته چې څوک وایي چې دا باید سرحد شي او بیل شي. خو بدبختانه چې کرغېړنه کرښه په دغه ساحه تېره ده، دغه توري د ځاځیو ځانونه ورونه بولي او د یوه قوم او د یوه په اصطلاح هغه فرهنګ یا د کلتور خلک دي. دی پخوا چې د 2-3 کاله مخکې چې د سیمې خاردار دلته نه و غځېدلی، دا خلک به تلل، د هغو سره یې مړه ژوندی و، دعاوې که څه هم ښیښۍ او دوستۍ نه وي، خو نور نږدې مړې او دوستۍ سره پاللې، او دا خلک به د لاندې تلل هلته سدې ته ډاکټران او ناروغۍ به چې څوک ورته پیدا شول هغه به یې ډاکټرانو ته وړل، سودا به یې د هغو ځای وړله، ځکه یې دې نه خوست ته یا مثلا ګردیز ته یا بل ځای ته د لیر ډېره لرې وه. بدبختانه چې دغه لیر بنده شوه، اوس سیمې خاردار دی، په هر څو مترۍ کې یوه پوسته دلته جوړه ده، په تقریبا 4-5 پوستې موږ ګورو چې دلته بیرغونه ولاړ دي، داسې مسلسلې ودانۍ لري او په دې لړ باندې پرتې دي هلته تر منګلو پورې. نو دا چې اوس مهال دې خلکو ژوند څنګه دی، که څه هم دلته یو مکتب اوس نوی جوړ شوی، پخوا هلته مکتب هم نه و، د دې خلکو ژوند ډېر خراب و. برعکس د لاندې دلته برقونه ورته راغلي، بندونه ورته جوړ شوي دي، اوبو سیستمونه شته، ژوند د دې خلکو ښه دی. ولې بدبختانه دلته د دې خلکو ژوند ډېر خراب دی. یوازې د دې خلکو ژوند په دغه د دغه بوټي چې ګورئ، د میزري بوټي ورته وایي، بیا د دونه یو رقم پړی جوړوي،
دا پړی چې بیا جوړ کړي بیا یې چې اقلا 11 منه 15 منه شي بیا په بازار کې خرڅوي یو پاوچه یو نیمن بوره پې واخلي نو په ډېر بد حالت کې د دې خلکو ژوند دی بله مهمه مسله دا ده چې دې خلکو د دغه سیمې پاسداري کړې یا په اصطلاح نګهباني یا پیرهداري کله که حکومت وي که نه وي دی د دې سیمې ساتنه کړي په ځینو ځایو کې په دې لږ رامخته کېدو چې د پاکستان ملیشې او پوځ دې خواته راځي دی هر وخت ټوپک پرې راواخلي جګړه پکې شي تلفات وویني خو دولت تر اوسه دلته هیڅ کار نه دی کړی قدرمنونکو ورور د دې کلي اوسېدونکی دی دا چې هلته ژوند یې په څه تېرېږي نوم دې څه دی امیر خان الله د کوم کلي اوسېدونکی دا کلی څه نومي دا پلوسې نومېږي پلوسې کوسره ښه لږ کورونه یې که ډېر تقریبا دې پلوسو کې 10 نه 12 پورې 200 کوره 200 کوره او دلته خط چېرته دی دا سیمې خاردار دا خط بس دا پوسټ چې دی دا زیړ بیرغ کسې ونی بس دا خط دی دغه لاندې منطقې څه نومي هغه هلته د لاندې هغه غر چې دی هغه کوري کاڼی دی کوري کاڼی دی لاندې ګرځن دی ورته وایي هغې کوسر چې تمام شوی دی د غره بیخ هغې ته ګلی وایي د زیړ بیرغ چې وکې ښکاري دا د پاکستان هغه دی تڼه دی تناشات از سر غر د تیرا په نام سره دیږي د کورمې په نام سره دی دا پورې دا شور کې دي دا پښتونه د پاکستان د موسسات سره نږدې دا پورې د بیرغ چې په برېښي دا د پاکستان ساحه دی پورې شور کو کلی دی پورې تر غونډی دی داسې اوس تېر شه دا منطقه دا ټولې دا غټې تڼۍ چې دي دا ټولې د پاکستان تڼۍ دي دا منطقه یې موږ ډېر په عذاب دې منطقې کې ولسونه دي دلته که ډېر دا خو تقریبا په زرو کورمه دی نو دا کورمه ټول توري ملیخې دي تقریبا داسې وه چې 50 کاله مخکې 15,000 باره کورمه حساب شوې ول اوس به خو دا 2,000 ته رسېږي دا ټول ملیخېل توري دي دا ټول شیګان دي ملیخېل توري دي خلک وایي دا ملیخېل توري د ځاځي وروڼه دي دا خبره رښتیا ده که خدا مخکې پخوانی تاریخ چې کوم تیر شوی دی که نه چې دا دوه وروڼه وو هغه سره جدا شوي دي هغه چې پیدل نه دي مور یې ته توری نوم کې خو یې وینې هغه کېښولو ځای کېښوده توری د لاندې پاتې شو ځای اوس هغه درسه پالي هغه قومیتوب درسه پالي که نه یاره اوس خو د اوس سیستم کې خو دا خلک چې راغلل قوالي ختم شو مخکې فلله اوس ختم مړي ژوندي ته ورتلی دغه کله چې د لاندې معلومیږي دغه په څه نامه یادېږي دا د شورکو په نام یادېږي دا د کورمې مربوط دی دا د کورمې مربوط دی پاکستان دی نور کله دو سیمې ته تاسو چې دغه سیمې خاردار نه وو تلئ راتلئ مخکې موږ تللو چې کله دا ملیشې په دې ځای کې وړولې په 23 کې ملیشې دي اوس موږ نه پرېږدي وسار شو نو هغوی هم دلته راتلل مړه ژوندی درلوده تلل د ملکي خلک تلل دا واته به کله کله چې دغه کې مشکل به پیښ شول تلل خو اوس چې کومه دی نه موږ هغې خواته پرېږدي نه مو مال پرېږدي نه مسخه پرېږدي نه موږ تلای شو اوس بند شول دوی بند شول موږ بند شو دوی بند شول په تلیفونو کې ورڅخه غږېږئ سلام علیکم نه سلام علیکم اوس هر څه ختم دی سیستم هر څه ختم شوي دی دلته د افغانستان پوستې په کومه ساحه دي افغانستان په ستا خو په هغه ځای کې دی فورې دی هغه دی دلته ژوند په څه تېرېږي دلته زراعت شته کرنه باغ شته باغونه نشته دي داسې لږ پاس ځایونه مو جوړ کړي دي هغه هم اوبه نه لري چې موږ اوبه پڼه یو اوبه د کومه ځای دي آبار ځای نه دي اوبه غره خواله وچېږي که بارانو کې بارانو کې لږ اضافه کوي خو موږ کومه ویاله نه لرو دا موږ منځکه کونې لري هغه چرسي اوبه منځکه کېږي برمې وس نه لري چې برمې نه ولا دا وس نه لرو چې موږ به غټه برمه ووایو ورته ما اوبه ورته مکتب دلته شته مکتب شته د کلینیک نه لرو کلینیک ته موږ ورته ما بالکل اړتیا لرو چې موږ د کلینیک باید جوړ شي و د لاندې هغه کې مثلا دلته چې د کورمې خلک دا برق لري ډېر لري د هغوی ژوند څنګه دی د هغوی ژوند بالکل برابر دی هغه ډېمه لري د هغوی ژوند څومره فرق دی موږ نه ډېر فرق دی چې هغه ډېمه لري اوبه اخیستې سرحدي اوبه لري ورته ما بجلي اتومات ته راغول د بجلي ټوله لري نو ځان څومره کم درته ښکارېږي والا موږ ته خو ځان ځکه کم ښکارېږي چې ورته شمسۍ ممسۍ ورته ما چې ونڅه په 15 روپۍ لري هغه شمسۍ لري نور ورته ما خپل چراغ ته نوستي نو نور کار و روزگارم چی دی؟ یاره هیچ کار روزگار نشته بس همدا خواری کوو چې د دیوال میوال څوک ووایي بس دا بون غړو د مزرې نه پړی جوړوي نه بس دا پړی جوړ کو بیا غینه ورته ما نه د دولت نه غوښتنه چی ده موږ دولت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته ورته مو یو ډیم جوړ شي موږ ته ویالې پخې شي موږ ته برمې وویل شي دا غوښتنه موږ کلینیک غوښتنه نه لرو چې موږ ته کلینیک باید جوړ شي مننه حاجی دا موږ ډیر ځاشه ضرورت لرو دي شي دا ودرې دا
قدرمنو لیدونکو د پلوڅ کلی چې د ډیورین په کرښه باندې پروت دی څو کاله مخکې دلته اغزان تار پاکستاني پوځونو وغځاوه، خو دلته چې راتو بیا دغه کلیوالو جنجال ورسره وکړو، هغه په دې خاطر باندې چې پاکستانیان وي چې دغه نقشه د ډیورین د کرښې د پلوڅ کلی هم پکې راځي، خو خلکو مقاومت وکړو، ټوپک یې پرې راواخیستل، پرې یې نه ښول چې د اغزان تار دی په کلي کې وغځوي یا ټول کلی کې ونیسي یا نیم کلی کې ونیسي. خو دغسې ځایونه د افغانستان په سرحدي یا د پولې په کرښه باندې ډېر داسې ځایونه وو چې جنجالونه پرې جوړ شول، تلفات واوښتل. یو د هغو نه هم دغه د پلوڅ کلی دی. اوس دلته تقریبا په 200 متره کې تاسو ګورئ چې پاکستانیانو پوستې جوړې کړي دي، ټانګونه کې درولي دي، په هر 200 متره کې د ډیورین په کرښه د دې قوي پوستې او سنګرونه یې جوړ کړي دي. ولې د موږ د دولت دې خواته هغه د غونډیو په سر یو دوی د سرحدي پولیسو پوستې دي، او بل د دغه کلي خلک وایي چې موږ په هغه وخت کې اربکي جوړ کړل، په کور کې چې کوم ځوان څوک وو په نوبت باندې د هلته پوستې جوړې کړي دي، د دغه ځای ساتنه کا، او موږ په تشویش کې یو چې پاکستانیان به بیا یوه ورځ اقدام کا. خو ولې موږ به مقاومت ورسره کوو، دولت په دې برخه کې هېڅ کار نه دی کړی، نه یې موږ هغه اربکیانو ته څه لوجستیکي مواد یعنې نور پوځي مواد راکړي دي چې په هغو کې مرمۍ او ځینې اصلحې دي هغه یې ونه کړل، خرڅ و خوراک یې رانه کړ. موږ مجبوره یو چې د خپل کلي ساتنه په خپله وکړو، ولې دا امکان نشته چې موږ په یوه ټوپک د هغه پاکستاني ټانګو سره مقاومت وکړو. که څه هم مخکې په دې ځای کې جګړه پېښه شوله، خلک راووتل، قومي خلک نور هم د ځایو راغلل، قرباني یې ورکړه، تلفات یې ولیدل، خو دا خلک یې په دې ځای کې پرې نه کړل چې دغه کلی ور ونیسي. او بله مهمه مسله دغه ده چې د دې کلي خلک وایي چې موږ ته یو مکتب که څه هم اوس جوړ شوی دی، نه کلینیک لرو، نه د څښلو اوبه لرو، نه داسې زراعت لرو، نه چاباغ راوړی دی، حتی د تلیفون فایه هم دلته نشته، دولت هم هېڅ پوښتنه نه کا. برعکس د سیمې خاردان اخواته هلته برق شته، د اوبو ډنډونه شته، اوبه شته، کلینیک شته، مکتب شته، ټولې د ژوند اسانتیاوې برابرې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ولس خان ده. دلته خلک د دولت نه زیاته توجه د امنیت غواړي، لکه څنګه چې د پاکستان سره موږ سرحد لرو، په دغه سرحد کې دوی ډېر مجهز دي، دوی زیات ټانکونه لري، زیات ځواکونه یې په دې سرحد کې ځای په ځای کړي دي. په 50 مترۍ 60 مترۍ کې دوی پوسته لري، خو د دوی په مقابل کې د موږ د سرحدي ځواکونو 2 پوستې دي، په دې ټولې ساحې کې 2 پوستې د ذمهدار مکمل سرحد کې موږ لرو. نو د دوی په څېر چې دوی برق لري، د دوی عام خلک همداسې د دوی سړکونه مجهز دي، د دوی هغه هر څه امکانات چې دي د دوی دپاره برابر دي، مګر د موږ دپاره موږ په دې 200-300 کوره کلي کې موږ داسې کوم هسپتال نه لرو. موږ چې کله مریض ولرو د شپې، نو موږ یې ان تر خوست ښاره پورې رسوو چې هلته موږ ته په لارې کې د امنیت نشتون ده، چې امنیت خراب ده، او دلته د کلینیک شتون غواړو چې کلینیک موږ ته دولت جوړ کړي. او بله خبره ده چې په دې 300-400 کوره کلي کې موږ یو ابتدایي ښوونځی لرو چې موږ د ان تر 2 ساعته مزل وروسته موږ غواړو چې موږ یوې لیسې ته لاړ شو، هلته موږ زده کړې وکړو. د دولت نه متوجه هم دا ده چې د دې ساحې ته زیاته توجه وکړي، موږ د امنیت کې زیاته توجه وکړي، موږ په سړکونو کې، موږ په اوبو کې، موږ اوبو ډېر نشتون لرو. موږ دلته ډېرې ستونزې د اوبو سره، د کلینیک سره، د ښوونځي سره، او غټه ستونزه چې د هغه د دولت ده. دولت موږ ته دغه ستونزه دا امکانات نه دي راکړي چې موږ د مقابل لوري سره په دغه ساحه کې سیال سو. نو دغه تاسو په تېر ځل ولیدل چې په دغه ساحه کې موږ د دوی سره ستونزه لرله. دوی غواړي چې دلته دوی اغزن تار تیر کړي، خو دلته دولت داسې خاص توجه نه ده کړې د عام خلکو له لوري. د عام خلکو له لوري دوی په شاتم بول سوي دي، دوی ته ماتونکی ځواب ورکړل سوی ده. خو موږ د دولت نه دغه غوښتنه لرو چې موږ سره په هر ستونزه کې دوی موږ سره لکه څنګه چې موږ دوی سره مټ په مټ ولاړو، دوی همداسې موږ سره ودرېږي. دغه د خوست یا د لوی پکتیا سرحدي سیمې چې د ډیورین په کرښه د انګریزانو سره ټاکل شوې وي، دلته چې تاسو اورېدلي دي د خلکو نه او لیدلي دي د تاریخ په اوږدو کې قومونو د دې سرحد نه او د دې سیمې د ساتنې برخه کې څومره هلې ځلې کړي، څومره قربانۍ کړي، قومونه او قومي مشرانو څه رول لوبولی دی؟ دا صاحب چې موږ زموږ د نیکونو نه چې کومې جامې بې کړی وو، د منګلو 2 غټ مشرون وو چې هغه یو سنک و یو زلمی و، هدې به د مرغۍ جواز ته
دا د منګل د ولسوالۍ خلک به یې راټول کړه، بیا به دغه ځای د تاڼیو سره د زادرونو سره یوه هماهنګي به کړه، لویه جرګه به جوړه شوه. یغنه بعد به بیا د هر کوم 200 نفره 300 نفره د دغه بارډر ته سوتل بوسل به جنګېده به. دا د هغه جنګ د مغول په نوم شوی دی د ګلومخون په هغه نه. بیا د موږ کلیوال تر اوسه پورې موږ ته هغه پوته ده چې موږ کلیوال 2-3 کسب کې شهیدان شوي دي، موږ نکو به دا جمع کړه. نو مخکې په تاریخ کې داسې وه چې دا بارډر چې دی دا ټول ولس سوتلی دی، د جرګې د لارې به سوته، د قوم د لارې به سوته. بیا به چې کوم ځای کې کوم طرف کمزوری و یو بل طرف نه به کومک وکړي چې دغه 200 نفره راولېږه چې دا پسته یا د هغه په جګه کړو، دغه ځای به هغه وکړو. دلته د زادرونو، د منګالو، د زوزویو، د نورو وړو قومو ایده به مشترک مطلب چې 500 نفره وکړو، هغه شو، هغه به د پلرین په شکل د قوم په شکل به تر ګلومخون اونڅه تر پړچینار ټاکه پورې دلته به تر ټله پورې دا د موږ نیکونه جنګېدل دي، دې پورې قربانۍ ورکړې چې دغه د انګریزانو هم هلته موت کړه ویشړل. اوس رسېد دې ته چې په دغه ډاکټر نجیب په دغې بارډر باندې لوړ د موږ ډېر سیاسي خلق چې وو هغه د دې قرباني شه تېر کول چې جنګ و. زه خپله هغه ځای ته ورغلی وم. د پلوسې کله چې دی دلته د بارډر په څنګ پورې یوه چردولي د لیسې جوړه شوې ده او هغه یې نشته ده، تعمیر یې نشته. نو موږ ځینې دولتي چارواکو ته وویل چې موږ پوره دا افتخار دی چې په مرکز کې باید جوړه نه کړو، په د بارډر کې باید موږ لیسه جوړه کړو چې موږ بیرغ ورپېږي. دا د موږ پوره افتخار دی چې موږ د سرحدونو ته هم لیسې ورکړو، هم په بیا رغونه کې کور ورته وکړو. ولې د خلکو ته باید موږ کمک ورکړو. خو موږ کمک دولت یا نظام هغه وعدې چې ورسره کړې تر اوسه پورې پوتې راغلي، هغه کوم مهمات چې ورکول هغې سره یې اوسه پورې کمک نه کړی. کله د جزمیدون ډېر سرتېر خلک دي، په دې منطقانو یې سخته قرباني ورکړې. د جزمیدون ولسوالي هغه ولسوالي ده چې تقریبا دی په د سرحد نه یا په داخل د افغانستان په خوره نه په دغه 14 کلو کې 1300 نفره شهیدان ورکړي دي. دا په کلم په درج کړي دي. یعنې 1300 شهیدان ورکړي دي، 1300 کونډې دي، تر 10,000 یتیمان دي. موږ بیا هم په دولت نه موږ دا غږ دی چې د جزمیدون ولسوالي سرحد کې ولسوالي ده باید په ټولو امکاناتو ورسره قرباني وکړي. اوس د قومي لیول نه اربکی ورته جوړ کړی د بارډر چې دی هغه یې سوتي، دغه د جزمیدون ولسوالي سوتي. د دولت د سرحدي 2-3 پوستې دي، هغه تعداد چې ډېر 200-300 نفره دي، تر جزمیدوني تر 500 نفرو نه د سرحد نه اضافه پروته دي. شپې پیره کې زه یوه ورځ تللی، مونږ ته به شپه کړه، وایي چې موږ پیره ور دغه وجره نه وجره یې پرېښوه، دا یې لوړه خپل سرحد ته ګیزه بیا راغی په هغه بارډر ته. دي نو د قومي لیول نه د پلرینې لیول نه دوی هره ورځ هم پیره کې 4 ساعته دوی په وظیفه کې بوخت دي، صرف د خپل د خورې د سوتنې په باره کې. او دغه پلوسې کله چې دی چې د 200-300 کوره ولې ورپوتې کېږي، هغو خو داسې دي چې موږ تر مرګ سلګۍ پورې به د خپل خور نه دفاع وکړو. هېڅ پاکستان په بارډر نه موږ دا ځای پرېږدو نه. قدرمن لیدونکو د خوست ولایت که څه هم د ډیورند په کرښه باندې یو سرحدي ولایت دی، د پاړشینار خصوصا د میرامشاه د سیمې سره ډېره نږدې پوله لري.
دا سیمه غرنۍ ده، د دې ځای امنیت نیول یو سخت کار دی. خو بیا هم د تېرو کلونو په دوران کې چې دلته کومې پیښې شوي دي هغه ډېرې سختې وې چې بمي چاودنې وې. همدا ډول دلته په غرنیو سیمو کې ځینې ولسوالیو ته ډېر تهدید لاندې وې. خو د نیکه مرغه اوس مهال د خوست په مرکز او په اړوند ولسوالیو کې خصوصا په سرحدي سیمو کې امنیت اوس تقریبا ډېر کامل دی. ډېر کم کله کله یوه پیښه وشي چې هغه یوه امنیتي ستونزه را جوړه کړي. دلته که څه هم دلته د ملي اردو، ملي پولیسو، امنیتي قواوې پرتې دي، ترڅنګ د خلکو مرسته ده د دولت څخه، خصوصا د امنیتي ارګانونو څخه. خو تر ټولو مهم سرحدي پولیس دی چې مخکې د ملي پولیسو په چوکاټ کې، اوس د ملي اردو په چوکاټ کې دوی سمبال دي. دا په داسې ځایو کې پراته دي د ځاځي میدان نیولې، بیا داسې تڼیو پورې په د سیمو کې. دلته دغه سیمه ټوله غرنۍ ده، خو بیا هم د دې سیمې خلک او دغه د سرحدي پولیسو سرتیري ښه لوړ مورال لري. سرحد دی قومي نه خپله څه حکومت راکې شته سرحدي په نوم غدي سرحد دغه سوتي او فکر کوي چې د میږي تڼۍ غته چلور شي خپله تڼۍ کومي اربکي کې غوډه شو ته سیم خردار تیریږي اجازه نه ورکوي سیم خردار ته او تڼۍ اربکي ورسره یو حکومت ورسره نه دی نه پولیس ته نه اردو د ورسره خپل هغه اربکي ورسره ډزوي ولې سیم خردار سفر په بند کړی دی تیر کړی نه دی او دا نه ریزي کې بدبختانه چې سیم خردار ورته شوی دی کومي نه ډېر غوښتل لري حکومت سره او په لوای د حکومت سره ډېر داسې بیا کمپاین په نوم یوه کتاب چې ماشي خارجون ورکوي په دا که د ټولې کومي خلک ورسره دي بل ځینې څنګ نشته ورسره بل دغې خیز خلک دا کې د خیز تڼای ګرباز سمالخیل صبرای دا خلک دی او دغه خلک دي خو خالي ماشي خارجون ورکوي د په نوم یوه کمپاین غدو کمپاین په نوم ټولنه غدو څه کتاب سره خدای په نعمت سره ډېر غیغه کړی دی بله نه امنیت خو خپله کومې خلک وروستلی شي خلکو کومې هغه کې هر شی کولی شي د دمره کوبال په هغه کې نرسي په دانیر ولایته کې نرسي خو دلته خو کومینه ورسره دي په نام خداوند بخښنده او مهربان دا دی چې موږ به د خوست ولایت کې دوه کنډکه لرو یو کنډک سه د سرحدي دی یو کنډک 4 د کنډک سه په سایه ولسوالي شهر کې دی کنډک 4 ولسوالي ګرباز کې ده چې د دوی دوه سایه مسؤلیت د هر کنډک معلوم ده او په قرارګاه خوست کې موږ یو ټولای د واکنش لرو چې چټک برګون ټولای ده چې هغه هر وخت په سرحد کې مشکل راځي د په چټکه به رقم کومک ورته ورکوي نور سرحدي سایه چې دی د موږ سیمه موږ کنټرول لاندې ده او دغه امکانات باندې چې موږ ته راکړل شوی ده د تشکیل د حکومت لخوا د دولت لخوا د تشکیل ورکول شوی ده په همدغه باندې موږ د سایه ساتو او چون د سرحدي پرسونل چې دی ملال ډېر قوي ده او موږ سره هم قومونه په سرحد کې همکار ده چې موږ کولی شو چې سرحد نه سمه ساتنه وکړو دا ده چې یو سایه کې چې یو سړی هغه ځای کې زندګي کوي او هلته اوسېږي د منطقه او د ولس خلک طبعا هغه سره همکار وي که کله پولیس سرحدي خپل اخلاق و ادب و شرافت ولري هر څوک همکاري کوي بناهن زموږ پرسونل په ډېر اخلاق کامل کې دی او هلته ولسونه او قومونه موږ سره همکار ده په هر وخت واده و زمان کې چې هر خبر پیدا کېږي یا ترهګر وي یا مین وي یا بل وي موږ ته په وخت واده کې زمان کې راپور ورکوي موږ وضو کشف او خنثی کوو وقت چې موږ د وزارت داخله نظر به فرمان د رئیس دولت وزارت دفاع ته واوښتلو اکمالات هم ښه ده پرسونل هم ښه ده په وخت واده و زمان کې موږ ته اکمالات کېږي هیڅ شی نه موږ کمبودات نه لرو سالات تجهیزات هر شی منظم ده برابر ده هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو په مقابل د کشور دوست پاکستان سره بعضې بزرګ لارونه شته چې هغه ته فعلا د موږ قوتونه د کمپاین په نوم د خارجي یو پروسه ده چې هغه هم په بعضې سایو کې پراته دي او که یو کنډک تشکیل په خوست ولایت کې اضافه شي بهتره ده چون موږ هم په همدغه تشکیل کې کولی شو چې خپل سرحد وساتو او خپل خاوره نه دفاع وکړو دا په دې نه ده چې موږ تشکیل کم ده دا په دې ده چې زموږ پرسونل ملال ډېر قوي ده او زموږ سربازان د زړه نه به وطن ته خدمت کوي قومونه دا غوښتنه دي چې په وخت واده و زمان سره چې دوی موږ سره همکار نه وي موږ هیڅ کار کولی نه شو دا ولسونه ما قبلا تاسو ته بیان کړ چې دا ولسونه موږ سره همکار دي چې موږ کامیاب یو چې په سرحد کې مقابل د دښمن کې جنګېږو وخت چې ولس موږ سره نه وي بیا موږ هیڅ نه یو وخت چې ولسونه موږ سره یو ځای وي بیا موږ هر شی یو په همدغه کمه تشکیل کې موږ کولی شو تمام سرحد وساتو او د خپل خاورې نه دفاع کړو
او مبالغه هم درته نه کوم قطع واکنش سرحدی چې په قرارگاه خوست کې چې پراته ده هم په سرحد کې وظایف اجرا کوي هم په داخل شهر کې موټه په موټه نور ارګانان سره په داخل د شهر خوست کې مونږ هم وظیفه کوو قماندانی امیم سره مشترک وظیفه لرو پلانونه لرو ځایونه لرو چې امنیت ملي سره قماندانی امیر ولایت خوست سره همداسې مونږ لوای شایسته اردوی ملي سره او نور ارګانونه چې په خوست کې موجود دي مونږ په خوست په داخل شهر کې هم فعالیتونه لرو چې چکپاینونه لرو تلاشی لرو کمینونه افرازوو په خوست ولایت کې شکر الحمدلله هماهنګي ډېر ښه ده تمام ارګانونه یو بل سره هماهنګي لري که امنیت ملي ده که قماندانی امنیت ده که اردوی ملي ده که همداسې پولیس په بخش نظم عامه که هر شی دی هماهنګي د مونږ بهتره ده هماهنګي په ولایت خوست کې بل چېرته هم تاسو پوښتنه کولی شئ ډېر قوي هماهنګي ده چې هماهنګي یو بل سره ونه لرو د هیڅ مونږ کولی نشو چې وظایف ته مخته شو. قدر ملیدونکو دغه ماشومان چې ګوري د میداني د کلی اوسیدونکي دي دلته تقریبا 12 کلی دي چې دلته نه ښوونځی شته نه کلینیک شته زیاتره دغه کوچنیان دلته په جماعت کې سبق وایي هغه هم د الفبې سپاره بیا وروسته نور مکتب ته وس نه لري چې د رسیدګي وکړي شي په سلو کې 15 یا 4 کسان چې اقتصادي مشکلات نه لري نور په سلو کې 15 کسان دلته بې سواده فاتې دي برسیره په دې غونډې کې نور کلی دي چې هلته هم نه ښوونځی شته نه کلینیک شته یوازې هغه د جماعتونو ملا امامان دي چې د کوچنیانو ته د قران کریم سپاری یا قران کریم یا ځینې نور دینی کتابونه وایي نو ټول خلک دلته بې سواده پاتې دي دولت دلته ډیر غفلت کړی دی د خلک هم هغه سي استعداد فکر نه لري چې دوی ولر شي د دولت نه خپل حق او حقوق غواړي زمانم شکر دی دا کله میداني نامي چرچا تر ډیر زیات کړي دي لکه د مونږ کله چې د میداني په نوم نه کې طرفه کله چې د ستر میداني په نامه یادېږي یو طرفه چې د هغه د کیکای په نوم یادېږي یو نه په لور د چې د مخ کلی په نوم یادېږي یو نه په لور چې د توده چې په نوم یادېږي نه په طرف ته چې د غایپین کلی په نوم یادېږي دا رښتیا د حقیقت هم چې زموږ په سیمه کې تر اوسه یا مکتب نه د جوړ شوی نشته نه ډېر بې سواده ستر شوي دي همدغه بې سواده روان دي او که موږ ته لیسه جوړه نشته دلته تر اوسه یا لیسه شته نه جوړه شوې ده مونږ غوښتنه لرو چې جوړه شي لیسه ټول خلک دا کار کړی چې دلته اول او دویم په مدرسه کې وایي او بیا ولاړ شي لیسې ته که نه د امکانات نشته ان په سل کې دلته چې څومره سل کسونه وي دلته سبا کې 10 کسونه غل لري چې دا لیسه ته لوړ شي نه را اقتصاد کمزوری دی دلته نږدې لیسه شته نه یو په کم ګنټه مزل دی چې موږ مرکزي لیسې ته ولسوالۍ ته اوس خپله څومره خوشحاله یې چې مثلا ته اوس په اووم سیم کې که څه هم ورېتې راغلي دي که نه هلته څومره خوشحاله یې چې څومره یو امید لري چې زه به 12 نه فارغېږم او بیا به پوهنتون وایم او بیا به څه رسکه جوړېږي زه ډېر خوښ یم د خپلو درسونو څخه چې ما هم د اووم صنف پورې زده کړې کړې دي له اووم صنف څخه زیات خوشحاله یم نور کوشش کوم چې 12 ته یا انجینرۍ ته یا ډاکټرۍ ته وهڅېږم پلارجان ډېر تشویش کړی یم چې ما په ما باندې درسونه ووایي
قدرمن لیدونکو بیا هم د ځاځي میدان د ولسوالۍ په سرحدي د ډیورند کرښې څخه د پالوس په کلي کې یو دلته د دې خلکو کار او روزګار د دغه مزري د پانیو نه د دغه کاربون دی ورته وایي د دغه پړي جوړول دي دلته واړه کوچنیان ځوانان سپینګیري ټول په دې باندې اخته دي که څه هم دا په نورو ولسوالیو نورو سیمو کې هم دي خو د دې خلکو اصلي کار زیاتره وخت د بیکارۍ بېروزګارۍ د فقر د بېچارهګۍ نه دغه دی دا جوړوي خو ډېر کلک پړي دي بیا د دونه کټونه جوړوي ځینې نور شیان ته جوړوي نو دلته پې اخته دي دا چې دی لږ کار ډېر د ورځې 100 روپۍ ګټي کار او روزګار یې پې چلیږي که نه دی نه پوښتو برید ماما نوم د سره یا بریتونه خو ډېر مومن خان مومن خان ښه مومن خان خو هغه چې ښامار یې مړ کړی و تا کومه مګه مړه کړې که نه یاره ډېر کورونه مو کړي دي ډېر کارونه یې کړي نامخدا نور به نه یادوو څنګه سرحد کې که نه دغه ته تاسو چی وایي دغه مونږ کړبون یایو کړبون کړبون دا خو پاڼې خو د مزري دي که نه دا کړبون مزري روړو مزرونه لکه بیا پاڼې ته نه وشیندو پاڼو نه وشه بیا دا کړبون جوړو کړبون بیا چې کو لکه کړبون چې شوالو بیا یې تووو کرکړای ته وکړو کرکړي نه یې تووو دا شاید چې کله یې توو کو 2-3 توو ویر کو وشه وچ شي مزدګار ته بیا یې ټولوو لکه یوه پلیټه چې وښیه چې 2 کیلو خیږي 3 کیلو خیږي چې سړي چې پار دی توږي غوټ غړي توږي نړۍ غړي کړبون دا په متر خرڅېږي په کیلو خرڅېږي دا په کیلو خرڅېږي په مان خرڅېږي دکانو کې په کیلو خرڅېږي غوټ تجارونې بیا په مان خري په مان اخلي مثلا کیلو په څو خرڅېږي دلته یاره مان په حساب سره لکه 40 کیلو خرڅېږي په 2000 خرڅېږي په 1300 په 1400 په 1500 دا شی خرڅېږي کلدارې باندې اوس افغانۍ شوې ده نو افغانۍ په څو خرڅېږي یاره اوس افغانۍ څه په نیمایه ده کنه په نیمایه په 1000 افغانۍ 1000 افغانۍ دا شی خرڅېږي نو یو سړی د ورځې څو کیلو جوړولی شي یاره مو غوندې سړی چې وي چې داسې ښه تکړه سړی وي مو مخکې لکه اوس خو مو داسې کام کوو مخکې مې 15 پلیټې ورځې غړلې نو 15 پلیټې یوه پلیټې 2 سیره خیږي لا سیره کړبون مې غړلو نه لا سیره یعنی یو من کېږي که نه کېږي نه کېږي یو من نه کېږي څو سیره یو من کېږي 40 سیره 40 یعنی 10 کیلو دلته موږ دا ګوډي کې موږ 40 کیلو مان چلیږي که 10 کیلو دی غوړا نو 10 کیلو دی تقریبا 200 افغانۍ یا 300 افغانۍ ها ګوتې نه پې جوړېږي ګوتې ښې په جوړېږي دا کاسې داسې پرې دي دا ګوتې مو ودلته دا ټوله کړبانونه پرې شوي دي ټوله کاټ دي ماشومان او سیاسار ټوله سیاسار ټوله ماشومان ټول اندا کور کوي وړه ستار چې و کلونه پورته شي ټوله موږ اندا کسب دی دا موږ پلور نه کسب دی مثلا یو کورنۍ چې 3 نفره کار وکړه نو بیا د میاشتې 100 روپۍ پې ګټل کېږي یاره خو کور په چلیږي دا کور په چلیږي چې قرضې نه په خلوص چا نه کار وکړي سوال نه په خلوص سوال نه موږ ته دا نر دی ورته څه وایي چې مریا غوندې ګټای خان غوندې خورا دا موږ ته خني دی یعنی میاشتې 15,000 افغانۍ پې ګټئ خالي د کور خرڅ په تیارې ولی کېږي خو نوره مریضي شاید څه وي دا مشکل نه پکېږي غوټې مشکل نه پکېږي اوړه پکېږي خېټې غم پکېږي خېټې غم پکېږي ښه نو په غونډ کال په دوران کې دا جوړوئ که نه کله یا منه یا ژمی یاره بغیر د یخ ټیم نه وتلی چې شګرا وي غړوی بیا وچیږي نه که نه یعنې باران وي تا چې باران وي ټول وخت بیا هر وخت کې بس دا مو کور دی دغه بوټی دغه مزلی چې ورته وایي دا خو لکه کاچه خرما وي داسې دي خرما وي دانې چې شی کا که خو دا پټوي نسي که نه په لکه سپرلي په موسم کې نغوړګي وشي بیا پټوي ونیسي دا پټوي کوي خو اوس سکرې کمزوري شولې حال ډېر شول نفوس زیات شولو که نه دغې لوس اوسه ډېرې پټوي ډېرې پټوي داسې نشته دي که نه اکثریت کمزور خوړل کېږي ښې خوږې دي لکه خجرې چې کاسې دا رقم خوږې دي ولې دلته د کورې مخ څه خجورې نه ږدي خو دا خو ویلی چې دا د ښې دا ښې شنې کېږي نو څه لکه مونږ کې خوړلی نشو دا کوټېږي دلته موږ غریبان یو یعنې ونه یې نشوی پیدا کړی که نه ونه یې پیدا کوونه کوته یې خرما واخلئ کې مانده کېږي 15 کاله بعد خو به غوټه شي نه خېږي دلته نه خېږي لکه زراعتي ډکې چې نه وي لکه اوس حکومت چې دولت یې ویر کوي که نه دولت یې ویر کړي زراعتي ډکې دلته بیا کېږي دا هغه نه خېږي د زړي داسې نه کېږي دلته خلک وایي چې د ټلیفون کار نه کوي ډانګی نشته ده دغې ته یې موږ ډېره ویسوره دی لکه دغې هغه کې منطقې کې ادارې کې داسې یوه ښایي 400-500 کوره دي بار ساره پورې دا د کوټې کې یوه نه افغان بیسیم ډونګه شته نه روشان یوه ډونګه نشته موږ ډونګې ته ډېر ضرور دی وایي دا په دعوا کې د آپله د پاکستانیانو څخه وایي چې دا کلی په پاکستان ورګډ کړه نه دا یې موږ خپل د کوټی دی دا یې موږ په دري لکه 40-50 کوله کېږي دا د کوټې کې موږ اوسېدلي یو بیا تاسو بسته ورګډوي وایي چې موږ په نقشه کې موږ بالکل پاکستان سې ځلونه شمرونه
موږ پاکستان ته درونه نه شمارو موږ افغانان دوه ته چې کله خدای دې رنګ ما کې چې موږ د مشکل روشي موږ وروسته څو پاکستان ته نسو دته بیا بالکل طبيعت نه مانو کوم سواخه غرنۍ راته ویل شي کنه ویل نشم یالای یا وړکیا دي سار مرچه تماچاو یا نه د سار مرچا دې کو برجنو خال کوي یا و پردی وطن ته مزړه ناشي وای یا نه نصیب روان دی لوز بندی و ساراتن یا وای یا و چې مسافر میکړې سوراتا وای یا نه دی خپل وطن که در بورورو دیر کوي و وطن دی تو بھی پاکی وسائی نمتا روز خطرو کا چه بل وطن تاسائی نمتا روز خطرو کا چه بل وطن تاسائی و وطن دی کونډ ولی کړو و جلالا چریخ دی پونډې وطن دی بجور के दीवानों